دلته کې یو پارټي چې هغه انسانانو او پیریانو په شریکه جوړه کړې وه. د هغه یو مشر چې هغه سره انسانان هم ملګري وو او هغه سره پیریان هم ملګري، او اول اخیر د انسانانو په همت کم او د پیریانو په همت زیات هغه د دې ملک وزیر اعظم شو. هغه پارټي په دې صوبه کې په دوه ځایه تقسیم شوه. اول پکې پیریان او انسانان دواړه وو، اوس هغه دوه ځایه تقسیم شوه. انسانان ته یو خوا شو او پیریان ته بل اړخته شو. اوس چې چا سره انسان ملګری دی نو هغه دې وخت کې په اټک کې 804 نمبر دی. چې د پارټۍ هغه انسانان چا سره ملګري دي نو د هغه نمبر دې وخت کې 804 دی او هغه په اټک کې دی. 804 سره اوس فکر دا دی چې د دغه انسانانو په مرسته مقبول یما خو قبول نه یم. نو اوس 804 کوشش دا روان دی هغه ته قبولیت حاصل شي، هغه قبول کړی شي. او تاسو ته پته ده چې قبلولو والا څوک دي، او دا بله ډله چې کومه ده هغه قبول دي خو مقبول نه دي. نو د هغې کوشش دا دی چې مونږ قبول خو یو خو چې اوس مونږ مقبول هم شو. دا کشمکش دا روان دی او دا جاری دی، او د دې قبولیت او د مقبولیت د دې کشمکش په وجه نن سیاسي انتشار هم دی، نن غیر یقیني صورتحال هم دی، او نن د خلکو بنیادی مسئلې چې هغه بدامني ده، ګراني ده، بېروزګاري ده، معیشت دی، روزګار دی، نن هغه ورځ تر ورځه لګیا دي خرابېږي. او د دغې خرابې بنیادي وجه چې کومه ده هغه که دا جنګ ورته وایې، که دا سازش ورته وایې، او که دا د اقتدار دپاره رسکشي ورته وایې. یو جنګ دلته روان دی، یو جنګ د ملک د وزیر اعظمۍ دپاره روان دی، او یو جنګ د پنجاب د تخت دپاره روان دی. اوس زه نن تاسو له دې راغلی یم چې زما نه په خپل قبولیت پروا شته او نه مې په مقبولیت پروا شته. که ما څوک قبلوي او که نه قبلوي، که زه مقبوله کېږم او که مقبوله کېږم، خو زما سیاست، زما وینا، زما بیان، زما جرګه، زما کوشش، زما ستړې، ستاسو ستړې، د سرې جنډې ستړې، زموږ د مشرانو ستړې، دا نه د قبولیت دپاره دی او نه د مقبولیت دپاره دی، دا په دې پښتنې خاوره باندې د پښتنو د آبادۍ او د ودانۍ دپاره دی.